چا چې په دې دریو کارونو عمل وکړو زه نه واما نبی علیہ السلام فرمایي دا جنتی سړی دی. اول نمبر من اکل طیبا چې د رزق حلال، بنیادی خبره چې خپل رزق حلال کی نونی حلالی حرام نخوری، اوله خبره چې دی خپل رزق پاک. حدیث مبارک کې راځي وي یو سړی به د بیت الله نه غیر چاپیره ګرځي د کعبې نه او اوازونه به کوي او نارې به وخي چې الله ما معاف کړه. الله وایي زه به یې نه معاف کړم ځکه چې د په ګیړه کې به حرام پراتی او په وجود به هم حرام اغوستی نه قبلوم دا دعا چې په ګیړه کې حرام دی او په وجود کپړې حرام اغوستی دی او دند حرام دی او دی وی الله مو بخنه بخم. نو اول عمل من اکل طیبا چې یو سړی رزق حلال نونی پاک خوري لګ دی خو حلال دی ګټه دی لګی خو حلال بس دا بنیادی خبره ده. دا ګورې غټ اثر پرې باسي بیا بچی نه حافظان کی بیا بچی علما کیږي نه خاندان کې بیا حفاظ او علما نه را رسی چې کله د سړي رزق حلال دی. او دویمه خبره وعمل فی سنت او هغه زما په سنتو باندې عمل رزق حلال وی او زما په سنت باندې عمل کی چې هر کار کوي نو هغه په سنت طریقه باندې چې یاره دا کار کوما د دې کار سنت طریقه سبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کار سنت طریقه سخود نو اول چې رزق حلال او دویم چې عمل د سنت مطابق هر عمل چې کوي په سنت طریقه کې. دریم وامن الناس بوائقه او دریم خبره دا ده چې خلق د تکلیف نه په امن کې چاله تکلیف نه ورکړي رزق حلال او په سنت عمل او د لاس سوکم په تکلیف کې نه. نبی علیہ السلام فرمائی دا سړی جنتی سړی دی جنت تلاړ چې دا درې کارونه د کیوي. نن موږ نه څومره خلق تکلیف کې دي نن تاسو ګورئ د گاونډي نه گاونډي څومره په تکلیف کې څومره په مصیبت کې گاونډي د گاونډي د لاس انخته. علما وایي چې کله یو سړی خپل آبادی دنګي او په گاونډي سورې کېږي نو دی به ترنه اجازت علي دا د گاونډي حق. نن سړی په دې فکر کې دی کله به پیسې بیلاویږي چې آبادی دنګ کم چې د گاونډي کور خراب په دې فکر کې پو. یو سړی وایي زه ښه سړی یم کو بد سړی یم دا پته به څنګه سړي ته لګي چې زه ښه سړی یم که بد سړی یم څنګه به ما ته پته لګي. نبی علیہ السلام فرمایي دی د گاونډي خبرې د ځان په باره کې واوري مخامخ نه دی معلومات وکړي چې د په باره کې گاونډي څه خبرې کوي. که گاونډي خلقو ته وایي چې دا ښه سړی دی نو دی به ښه سړی او که گاونډي دی وایي چې دا بد سړی دی نو نبی علیہ السلام فرمایي دا به بد سړی. یو بزرگ باره کې راځي د هغه گاونډي و هغه گاونډي کور خرڅو دا بزرگ تینا خبر شو چې دی دا کور خرڅي ورغه پسې وی ته کور خرڅوي وی او وی د دې څومره قیمت دی وی دومره اق ټول قیمت رواغس د خپل جیب او هغه گاونډي له ورکوي دا والا په دې ځان له ضرورت سر کا خدا کور دې مخرڅه دا پیسې اسی والا هغه وی ولي وستا د کور نه ما نفع غستې ستا دې ټک په ما استعمال کړي ستا د دیوال سورې به ما استعمال کړي نو دا مناسب زه نه ګڼم نو د دې کور نه ما نفع اغستې ده نو ته دا پیسې اسې والا او دا کور مه خرڅوه ستا په ما حق جوړېدو ځکه مې دا پیسې درک. نن مونږ وایو ما سره به کله پیسې کېږي چې دا ګاونډي د دې ځای نه رخصتوم او دا کور یې په خپل کور کې را دنده کوم. وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ نبی علیہ السلام فرمائی درېمه خبره دا ده چې د ده نه ګاونډي په تکلیف کې نه خلق د ده نه په تکلیف کې نه وي او د ده نه ټول خلق په آرام او په راحت کې وي.